أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. مخیاتن کی اللہ رب العزت مثال بیانو د توحید د شرک په نفی کی پرد کی چې تاسو په خپل باندې چې تاسو انسانان دي تاسو غلامان دي اغي تاسو په خپل مال او جیدات کی شریکوي نه نو تاسو د الله سره هغه خلق ولې شریکان کوي چې هغه مخلوق دي مخلوق د خالق سره څنګه شریکان کوي بیا زجر و تخویف و داخلك لګیا دي نو د خپل خواهشات او تابعداري کوي پنا پوهي دا ظالمان خلق دي خواهش کی چې د دې سرازي هغه کوي فمن يهدي من ضل الله نو څوک به هدایتو کی هغه چاته چې الله گمراه کړلی بیا حکم د دې چې ته دین حنیف تابع اوسه حکم د فطرت د اسلام د فطرت چې الله خلق په هغه باندې پیدا کړلی دا هغه په تابعداري کې تاسو دا هغه تابعداري کوئ دغه دین اسلام دے دا دین فطرت دے دغه دین حنیف دے لا تبدیل لخلق الله دا الله جوړخ مبدلوي لا تبدلوا تبدیلی مکوي دا الله په جوړخ کې تبدیلی نشتی الله چې څه جوړ کړلی په کومه طریقه باندې روان کړلی په هغه طریقه روان دي تاسو ته چې کوم څه حواله شوی دي نو په هغه کې تبدیلیان مکوي دا مضبوط دین دی لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي نه دې نه وایي انابت الله ته کوي دا الله نه یره کوي منز قائم وی مشرکان کی گئی ماں مخالفین خلق دی ڈلی ڈلی شوی دی نو تاسو ڈلی ڈلی کی گئی ماں خپل دین تس نس کړل سبکه منی او سنمنی مختلف ډلې جوړې شوې دي او هر یو ډله سچې وسره دي په کوم باندې عمل کوي نو په هغه باندې خوشحالي کوي نو تاسو په دغه ډلو کې مت تقسیمېږئ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ سره خبره کوي کله چې انسان ته د خلقو ته ضرر ورسی نو بیا الله ته
متوجه شي بیا الله ته आवाज کوي انابت الله ته کوي لیکن چې کله مصیبت ته الله لری کی نو بیا دا خلق د خپل رب سره نور شریکان کوي انجام داشي چې دی انکارو کی د هغه سره چې موږ ولا ورکړلی نو په خوشحالي کې دی د بل سره دی او په خفګان کې دی الله نه غواړي بیا دلائل پیش کوي عقلی اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر اختیارات د رزق د الله دی د الله په لاس کې دی چاله رزق زیاتې او چاله تنګي چاله فراخ کوي او چاله تنګي بیا حکم او بشارت او اچالا چې هغه په حق باندې عمل کوي نو حکم متم داده چې رشتہ دارانو حق اغیله ور کوي د مسکینانو حق اغیله ور کوي د مسافرو حق د اغیله ور کوي دا وردا د هغه کسان د پاره چې اغي د الله رضا غواړي نو دغه کسان د پاره کامیابی ده په دغه عمل کوي ورپسې آیتونو کې د سود او ورسرا د هغه تحفو د ډالو چې هغه د دغه د پاره کړې شوی ناغي باندې رد کړي تاسو کوی چې دا به زیات شي نو دا زیاتیږي نه څوک چې د الله د پاره مال ور کوي صدقه ور کوي زکات ور کوي نو د دې مال زیاتیږي بیا دلیل پیش کړي ورپسې بیا ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس هغه به ذکر کړي فساد په وچوبه په دریاب کې چې راځي نو دا د انسان د عمل د وجه ناراضي کاغه آسمانی آفات تی کاغه د زمکی دي دانګي په زمکه باندې چې ګورې نو او که په دې لمده کې په دې اوبو کې ګورې که په وچه کې ګورې نه څومره فسادونه چې دي دا د انسان د خپل لاس دي د په وچوبه کې هم فسادونه کوي نو په درې په اوبو کې هم کوي اوبه هم خراب کړي نو فضا هم خراب کړه زمکه هم خراب کړه نو لمده هم خراب کړه نو داغه تذکرہ کوي بیا منیبین الیہ مخی ویاقم وجهک للدین حنیفا او تابدار اسد دین حنیف تابداری کوئی دا فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا وسوئی منیبین الیہ نابد کو ان کی شیء اللہ تا واتقو یرکوئی دا اللہ نا مخالفت نزان ساتی واقیموا الصلاة و قائموا ایمان زلر ولا تکونوا من المشرکین او مکی گئی دا مشرکانو دڑلینا دا الله حکم دے دا مانزا اقیم الصلاة نو منز کوئی سوک چی منز نکی نو دغا خلق دا خود کافرانو سر مشابہت کئی او نو دا غی سر یو شانوالے مکوئی دا غی سر مشابہت مکوئی او دا اللہ نا اوی رگی دا اللہ چی کم یو حکم دے نو آغا پزے کوئی واقیم الصلاة ولا تکونو من المشرکین منز قائم وئی منز رواج ورکی چې هر وخت د جمعې ورځ دا عام ورځ دا پاره کې چې څومره جمعې پر ورځ باندې چې څومره غنې چې هغه دی په عام مانځ کېمی څومره خلک چې و ماسپخین مانځ کې د ماستن مانځ کې نو دغه سې سار مانځ کېمی اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین اغي لګیا دي شرک کوي نو دا غي پشان دي عملونه مکوي اغي لګیا دي ډل ډل شي دي
من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا دا کسان چې فرقوا دینهم تس نس کړي دي دین خپل جدا جدا کړي دي دین خپل دین ټوکړي ټوکړي کړل وکانو شیعا او شوی دي مختلف ډلې کل حزب بما لديهم فرحون هر یو ډله پاغه سبان چې د دې سری خوشحالي کوي پاغي باندې دي خوشحالي کوونکې دي هر یو وی کده په کفر کې روان دي نو دی وی ز صحیم دی په نصرانیت کې روان دي دی وی ز صحیم آی باندې خوشاله دي يهودیت والا په يهودیت کې خوشاله دي نور ادیان والا په نور ادیانو کې خوشاله مسلمانانو کې ځان لا ډلې شي دي نو هر یو ډله په خپل ډله کې خوشاله دي کل حزب بما لديهم فرحون خپل منی او دبل نه منی خپل توي دا حق دی دا نور چې دا په باطل دي دا مختلف ډلې دي یو بلې بدی شي بیا خپل ډله کې چې هر سکیږي چې هر څو وکړو وای دا خو وکړو بل ډله کې چې چا څو وکړو وای دا خراب وکړو دا خو نه کړو دا بد وکړو کاغه د عمل په لحاظ سره کاغه د وینا په لحاظ سره دا وینای چې کړل نو خینه د کړي دا عمل چې کړل دا کاری کړل نو دای خن نه دی کړي ولی دا زکه ویم چې زما پډل کې نه ده که زما پډل کې وې نو بیا ارس چې کوي د خرو لکې ماتي دی هغه له بیا دلیل ګورو هغه له بیا جواز ګورو سچ کوي نو هغه لپاره هغه زما مشر دی زما ډاله دا نو سچ کوي نو کوي دی خیر دی خو چې د بل هغه له کڼاوه کې کګیږي نو هغه تبا بدر دی کنزل وي سپک سپوري وي کل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه او کله چې ورسی خلق ته تکلیف ورسی ضرر ورسی دعوا ربهم आवाज کې خپل رب ته منيبين إليه پدا سیال کې چې نابت کو انکی الله تسم اذا ذاقهم من رحمه نو کله چې الله اوس کوي دي ته خپل طرف نه رحمت اذا فريق منهم بربهم يشركون په دغه وخت کې یو ډله د دین د خپل رب سره شریکان جوړي شرک کوي دا الله سره شرک کوي نو چې الله سره شرک کوي نو انجام څه شي لیکفرون نو انجام دا شي چې انکارو کې بما تیناهم پاس چې ور کړل موږ دیلا فتمتعون فیدې حاصل کې په دنیا کې لګون دي سم فسوف تعلمون نظر د چې تاسو په پوه شئ کله چې تکلیف وته ورسی مصیبت راغې نو چې کله لګ مصیبت ته لګه مسله ده نو دې کله یو ته आवाज کوي نو کله بل ته کوي کله بابا ته आवाज کوي نو کله دادا ته आवाज کوي نو کله پیر ته आवाज کوي نو کله بت ته आवाज کوي بوتانه جوړ کړلی د نیکانو په نوم باندې داغي په شکل باندې ناغي د आवाजونه کوي بوتانو ته आवाजونه کوي نو قبرونو ته आवाजونه کوي باباګانو ته مړو ته आवाजونه کوي او کله چې مصیبت زیات شي نو د دین هغه خپل ورک شي چاته چې आवाज کاو ناغتی ورک شي ظل من تدعون وی ورک شي د هغه څوک چې تاسو ته مدد شوي نو بیا د دین ورک شي نو بیا سکی وی आवाज کوي الله ته مخلصین له الدين خالص کون کی الله د پاره د بلنی وځي خالص الله ته आवाज کوي بل څه کار نشي کولای مخکې صورت کې تیر شي نو کله چې بیا الله ته आवाज کوي الله ته مصیبت لري کی چې مصیبت ته لري شي نو د په ابوري کی شي نو دا خو ما پلان کی بابا نصرانه می ور کړوا
پلان کی بابا ته می आवाज کړو داغه لمن می نیولوا داغه په موریدای کې وما نو ذکرنا هغه مصیبت لري کوي اذا فريق منهم بربهم يشركون ندی انکارو کی کفر شروع کی الله وی ز خیر دې دا دنیا دا لگا فائدہ دا حاصل کئی خو پتہ بیو لگی امان انزلنا علیہم سلطانا آیا نازل کرلے منگا پدی مائیں سے دلیل فہو یتکلم بما کانوا یشرکون نو دے خبری کی پاغ سبان دے چی دی دا اللہ سر کم شریکان کئی دی چی کم شرک کئی دا اللہ سر برابری دا اللہ سر برخی والا کئی نو دے خبری کئی پا نو دا کم چی دے شرک کئی پدے بائیں سے دلیل شتی اللہ وی ام انزلنا علیہم سلطانا آیا نازل کرلے منگا پدی بائیں سے دلیل فہو یتکلمو نو دے داغی دا وجی نا خبری کئی ولی دلیل و سر دے پاغی خبری کئی پاغی مائیں دے ڈاٹ دے شتے دا سی بما کانو بھی یشرکون پاس میں داخل دا اللہ سر شریکان کئی نا نشتی یو دزانه لگیا دے بے دلیل لگیا دے بے علم لگیا دے بلا بغیر علم وتوی اهواءهم وتوی واذا ازغنا الناس رحمتا فرحوا بها او کله چې وسکو منګه دے خلق ته رحمت د خپل طرفنا نو دی خوشحالی کو ان کی پاغي وان تصبهم سیئات او کو رسیدی ته مصیبت بما قدمت ایدیهم پس ابدا چې مخکې لګل لا سنو ددی اذا هم یقنطون په دغه کې دی نا امیدی کون کی دی بیا نا امیدی کوي بیا دی نا امید ای رحمت و ته ملاو شو نه خوشاله ده کله چې مصیبت پر راغې تکلیف پر راغې دړ پر راغې بیماری پر راغلا نو دې بیا و یا الله وی خیر وی بیا الله ته आवाज کوي وان تصبهم سیئات بما قدمت ایدیهم او کو رسیدی تا بد حالت په سبب داغه چې مخکې لګل لا سنو ددی پدې کې د مرګ راغې چې مرګ راغې نو د چې سکړیو مصیبت سخت گناہونه کړیو س جرمونه کړیو داغه په وجبانی دي ته مصیبت ورسید نظام یقنتون ندی بیا نا امید ای ارسن نا امید ای د الله رحمت نم نا امید شي دا باندې بس منیبین الیہ ترجمه کړو کنه وکړي ضرب لكم مثلا من انفسکم اللہ بیان کر لے تاستا مثال تاسو نفسو نحل لکم مما الملکت ایمانکم آیشتے ستاو دا پارا دا آغنا چی مالکان دیستاسو خیلاسونا من شرکا دا شرکاونا فیما رزقناکم فاغسکی چی منگ رزق در کر لے تاسو لفانتم فی سوانو شی تاسو پائی کے برابر تخافون ہم تاسو یرگی داغینا کخیفتکم انفسکم نو تاسو یرکوی داغینا لکسنگ چی یرکوی تاسو دخپلو آزادونا کذالک نفصل الآیات دارنگی تفصیل سر بیانو منگا آیاتون دا قوم دا پارچ دا عقل نکار اخلی بل اتبع الذین ظلموا اهواهم بغیر علم بلکہ تابیداری کر لا کسانو چی ظلمی کرد دا خپلو خواہشاتو پا ناپوائی فمن یهدی من اضل اللہ نسوک بہدایتو کی آ چاہتے چا اللہ گمراہ کر لی وما لهم من ناصر نو بہدے پارا سوک مددگار فاقم وجہک لدین نو تو سیدھا کا خپل ځان دین حنیف تا فطرت الله التي فطر الناس عليها تابعداری کوئی د فطرت الله چې پیدا کړلی الله خلق پاغي باندې لا تبديل لخلق الله نشته بدله دل د الله د جوړخ د پارا یا مبدلوي د الله جوړخ ذالک الدین القیم دا دین مضبوط ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پويږي نه مونی بین اله شی انابت کوم چې الله توتقوا يرکوي د الله نه واقیموا الصلاة وقائموا ایمان زلرا ولا تکونوا من المشرکین او مکیږي د مشرکانو د ډلینا من الذين فرقوا دینهم دا کسان چې تس نس کړي دین خپل وکانو شیعا او شوی دي مختلف ډلې کل حزب بما لديهم فرحون هر یو ډله په هغه سمانی چې دي سره د خوشحالي کوونکو نه دی وای ځا مس الناس ذرن او کله چې ورسی د خلکو ته تکلیف دا او ربهم ناواز کې خپل رب ته مونی بین الی نابود کوونکی الله ته رجوع کوونکی الله ته ثم اذا ذاقوا منه رحمتا نو بیا کله چې وسکه الله دې ته د خپل طرف نه رحمت اذا فريق منهم بربهم یشركون په دغه وخت کې یو ډله د دین د خپل رب سره نور شریکان کوي
شرک کوي لیکفرون انجام داشي چې انکار وکړي دي دا اسنه چې موږ ورکړل دي لفتمتعون فیدی حاصل کوي فسوف تعلمون زر تاسو په پوه شئ ام انزلنا علیهم سلطان آیا نازل کړل موږ په دې ما یې دلیل فهو يتکلم بما كانوا به یشركون نو دې خبرې کوي په اسمان چې دي د الله سره شریکان کوي و اذا ازقنا الناس رحمتا کله چې ورسکو موږ د خلکو ته رحمت د خپل طرف نه دی خوشحالي کوي په ایمانه وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ أَوْ كُفْرٌ رَسِيدِي ته مصیبت بما قدمت أيديهم پس اب دا هغه چې مخکې لګلي لاسونو د دې ځاوم یقنتون په دغه وخت کې دي ناامیدي کوي الله رب عزت ته موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي نن شیخ ادریس سے وفات شوی شهید شوی دی دا ټول خلق به څوک به خپي او څوک به خوشالي الله رب العزت ته هغه شهادت قبول کړي او الله رب العزت ته پسماندگانو له صبر جمیل ورکی الله رب العزت زمونږ په پاکستان کې امن راولي چې هلته کې علما پکې محفوظ نه دي عام خلق پکې محفوظ نه دي الله رب العزت امن راولي دا بیابنی دی الله ختم کی الله رب العزت هغه په جنت کې اعلی مقامات ورکی الله رب العزت ټول لا صبر ورکی الله رب العزت زمونږ ټول حامی ناصر شي صلی الله تعالی